ستجدونی انشاءاللہ انشاءاللہ پورے یو خبر واورے ہر خبر چ کوای انشاءاللہ پکې مثلا یو سړی درته وې سبا برازي تو ورته انشاءاللہ اوس به ما سره زی روټه به ما سره خوري ځکه چې انشاءاللہ نه نو ته روټه خورې که انشاءاللہ نه نو ته سبا راتلې شي که انشاءاللہ معنا که د خدای رضا وي د خدای رضا نه ته دوه قدم اغستې دانه چې کارو شي او بیا وې چې انشاءاللہ لکه یو سړیو منډي تروانو 70 روپے ور سره وي چې یو خر علما چاته تاسو کو چې چرته ځای لکه وي چې منډي تزم وې څه کوي خر علما و انشاءاللہ پکې وایا هغه ورته دی کې د انشاءاللہ څه کار خو 70 روپے را سره دیو منډي ته بلار شم خر بواله تاسو خیال را لکه هغه ورته یو سیاسي لیډر ته مې وې ځاولک لري کوم انشاءاللہ پکې وایا ویجی دے انشاءاللہ خمون غرب کرو کر چاہتا سو ملیان وائی چے انشاءاللہ پکے مائی چے انشاءاللہ نہیں اتیا کال دیوشو چے خواہ در پدر او خاوری پا سر گرزے او اتیا زرا کال با در پدر خاوری پا سر گرزے خاورز بنگ انشاءاللہ چے نوے طول عمر بٹھکری استا پی سر ملغارا خبر ہے کہ انشاءاللہ وی صدر باندے سور دے زیاولک صاحب چے تقریر کے انشاءاللہ دیر وی پہ خیال اس بیا بیت اللہ شریف تلار نو په 27 رمضان ورته کال یو ملاو اوس حج ته منډې کړې چې نور څو کاله به ورته ملایي لاړې غر کیږي ته به وایي چې داسې دا ملک د زرخرید جایګیر دی دا ملک د زرخرید جایګیر دی دا ستا واک دی چې ته به ورځ بیرته کعبې ته منډې وې او د چا خرچ پس باندې بځې دا ستا واک دی چې کوم مولا ستا مدې ووایي په نعت کې نو ځان ته غاړې باسي او حج ته ولېږي دا ستا واک په یو حج لېږلو د یو سړي د هغه پتلو چې څومره خرچ راځي د ټول پاکستان نه چې تپوس نه یې کړی نو د یو سړی هم نشي لېږلی شرعي نظام کې ټول پاکستان ځکه چې قومي خزانه د ټول ملک مشترکه خزانه ده او د ټول ملک پکې حق دی خدای دی وکي چې مسقال ذره عمره دی یو سړی پکې راځي د ټول ملک پکې ته د قوم خزانه باندې یو سړی نشي لېږل تا ته جواز نشته نو مونږ چې انشاءاللہ نه وایو نو هغه خلق برا باندې سواری او مسلط به را باندې چې هر ورځ به پسینو نوی غشي درمن نوی نن چې کوم غش استا پسینه حکومت منډي زخم بسټې لا به جوړ نه سبب بل غشه درو خبره مې دی پورې کوله چې انشاءاللہ نه نو سړی منډي روان دی الکه انشاءاللہ پکې وای وې د انشاءاللہ پکې څه کار دی خوش 70 روپے را سره دی او منډي ته بلاشم خربوالم رازم چې منډي ته تل دی غلوې جیب والے چې غلې جیب والے دی 70 روپے تی وستي اوس غل خو غنی هغه ورځ یو غلا شوی دی حیران سړی تللی دی کور والا اوده دي بکسونه یې کولاو کړي دي چابیان یې رایستي دي سیف یې کولاو کړی دی 2 لک روپۍ سیف نه ویستي دي او د 1 لاک روپو کالی او سهار خلک چې راپاسېدلي پته هم ورته نه ده لګېدلی دومره صفایي راپورټ شوی دی راپورټ والا وایي هلکه دا څنګه غلا ده چې نه کنډر شوی نه څه بله شپه یې چې یو ونیو او یو څو غره به یې ولا ورکوي د پوډرو یو سګرټ راوړه حل درته وایم تاړېدار ورته د پوډرو سګرټ راوړی دی چا اسکلی دی ویل ورشي زمونږ کور کې پاس چت مې سوری کړی دی او د سرو زرو غوټه پکې پراته ده بیګانه بله شپه په 11:30 بجې غوټه د سرو زرو د 1 لاک کالی راوویستو او پیسو پسې ګرځي غل خو غل ټانګه کې به رواني ناس به یې 4-5 کسه خې برېتې ټوپای او بابا پیاده روانې چېرته کېنه لکین هم وایي چې زه مفت ټانګه ده خو چې کېنې دی اوس ټانګه داسې وهیم او بلې ورته اړم کړې به چې په ټانګې نه یې کوزۍ بیړي وله غرکه کړه اوس ټانګې مرکې شو اوس موټرو کې غله ګرځي 13 ورځو کې دلته یو مولا را سور پیاده را روانو هم شوم غوندې و چېرته ځې هو استاد چېرته ځې وایي جي د مدرسې پورې ځې خو چې را کېنولې چې مدرسې سره یې کوزولو هغې ته تللي دي چې جیب ګوري 1500 روپۍ دې ویسي دا به د انګریز په قانون دا غله ورکې د ملک دا به د جناب محمد رسول الله په قانون ورکې سو پورې لاس پرې کول د غل نه شروع شوي نه
او تاسو د کورونو خزي او لونه په امن کې ولید نو راشي ایمان دا ګیره کړه سو فور نظام محمدي نه دی راغلی په دې ملک او دا ملک تاسو د سړی ځامن کړه په دې مخ والله کنه خزي ټیک کړي او نه سړی ټیک خزي وګورئ کړه یو ستن به په قصخانه جلسه کې والے وا ټول ملک چونکیږي لګیا خزي وی علاوه به پر دغه وش بیا د بیو شو د خزي بیا د بی زبردر ته خام خو کا وخت را بیا د بیو تاسو به دا ټیک تاسو ټیک تاسو به لوی لوی ګیرو والا وګوره دي توار په ورځ د پبو میا صاحب زیارت درې درش لېشته ګیره به نیولې او خزه به ځان له زیارت تر څه چل شیخ سے خزه خپل کې می بعد تاسو به ټیک دا به ډنډه ټیک دا ډنډه دا دې ټیک دا ټیکيږي نه او نه د علاج ګوره دا یاد لري دا مونږه سیاسيان چې جمهوریت ته الیکشن دی پلان دی الیکشنو کې هم دا خردي کته به بدلی شي په بل روپ کې برابر علاج انقلاب دی او دا سه انقلاب چې د سرونو ډيري پراتی په دې او دینه بغیر تاسو ټیک زما په دې مخ نو عرض مې داو چې چاته جیب والو را روان دي سړی تراغه وي چې جی زه خو چې منډي تلاړم ان شاء الله خر مې اغستو ان شاء الله چې جیب ته مې وکته ان شاء الله پیسې را سره ان شاء الله نه هغه بچي اوس په ان شاء الله کار نه کیږي منډي ته چتلې ما درته وي چې ان شاء الله وایا تا ته پښپېتو روپو باندې ناز او غاوره وي خدای نو عرض مې داو چې ان شاء الله په عرش کې ها د ګناه په کار کې به ان شاء الله سنما لذي ان شاء الله زم نه زکه ال ترزا د خدای نه د متماشې لذي ان شاء الله زم ال تبنوي زکه ال ترزا د خدای نه رضا د خدای په هغه شي کې طلبه چې کوم شی شرن جایز نو پلار ته زوی وای چې تبه څکه ورته وای ستجدونی ان شاء الله من الصابرین اے پلارا کدا اللہ رضا وشنو زردے چې ما بد خپلی چړې لاندې صبر کوونکې ګوري تب ما لاله او زب صبر مور ته رااله بی بی هاجرہ ورته استا خدای ستا د زوی قربانی غوښته بی بی هاجرہ ورته وای چې اے ابراهیم زرکوا تاخیر نشي چرته خدای بدر نه ناراض موره زوی راونی و پاکه جامع ور واغسته سره ولا غړ کو سترګې ولا تورې کړې پړې او چاړې پلار لپلاس کې ور کړو روانه کو مذبح پلار زوی پلار ته په وخت کې وای چې پلار یو څو خبرې درته کوم پاغه به عمل کوي رومبنه خبره خدا ده چې ما لالینو زما لا سونو خپې به کلک کلک وتړي اسنه چې د ساوتو په وخت کې زما پلته چرتاونه لګي او بے ادبی به وشي نو زما قرباني به خدای قبول نه کړي دویمه خبره ده چې خپل سترګې به وتړي اسنه چې د لالولو ټیم کې ستاو زما سترګې سره مخامخ شي نو زما په لالولو به ډېرو نشي نو خدای به درنه ناراض شي درېمه خبره ده چې زما د مرګ نه رسو زما مور ته نه وي چې اسماعیل چې ما لالولو نو دا سه لټه تکولې او لا سونه وهل او خرړې ده زکه چې خزي نازک طبيعت مخلوق ده اسنه چې او جاړي او چرته خدای ته ناراض نشي سلورم دا چې دا زما کمیس چې ده دا به ما نه وباسي او زما مور ته به ورکي چې اسماعیل وې چې ترسو ژوندای نو زما په دې کمیس زما تسلی کوا اوس یو خدای پويږي دا ستاسو زما د عقل خبره نه ده یو خدای پويږي چې زوی پلار ته دا خبره څه وخت کې کولې چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علی السلام پړت ستې اوس په دې یو خدای پوي ده او د دې د زور اندازا ما او تا ته نه لګي دا به ابراهیم علی السلام یا د دې زور اندازه به د اسماعیل مور ته پتا وا چالالولو له روان کو دا دروازې ته ورپسې رااله رستونه ورپسې کته تا زور باغی ته پتا وا مونږ ته پتا منا ته چرور رسید قران کریم وایي فلما اسلما
وتله للجبين فلما اسلما اسلام وی غاڑ اخول گردن نہادی فلما اسلما وتله للجبین اور کله چې پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد ودرې داس اسلما دامن وتله للجبین او دې سټنا او د دواړو خپونه زوی رونیو لکه د ساروی غوندې راواچو قران کریم فرمایي فلما اسلما وتله للجبین پدې تندیر او غرزولو او لاسونه خپې ورته وتړل او پدې ځای ورته خپکه خو پدې مرای ورته چاړه کې او سترګې تړلې چې چاړې په کې خو आवाज کوي بسم الله الله اکبر رکاږي مرای نه غوسي بیا وی بسم الله الله اکبر بیا نه غوسي چړې ته یا چړې د خدای نه بدی په جهنم کې غواړم اوس دې ته اندازه و چې چاړه د زوی په مرای کې او راکاږي او غسینت دا بل امتحان په ابراهیم علیه السلام چې زوی یعنی چې کش کې او مرای غوسه شي خو بس خلاصې وشي نه چې دا کې او لا غوسیږي او ورکه دی هغه شفقت ا د بچی درد هم پړږي توبه استغفار د خدای لاک لاک شکر وباسي چې دا امتحان خدای ختم کړی دی کدا امتحان وسم باقی وې چې تاسو الک ازوی حلال تاسو هغه غور نکه خدای پر استه کړی زوی دی چې سور کافر قسم په خدای کوي راو پر دې او په مارای ورته چاړه او بیا د اسماعیل باندې بچي دستر ګرب جبريل ته حکم کی ورشه ګډوره راواله او د دې خپو کې سملا او اسماعیل درنالال د جنت نه ګډوره راغې خپو کې واچولې شو دې مقام کې چرته یو تقریر کې ما ویلو چې د دې ګډوري غوخي بیا چاو پړې کنه دا یاد لري بیا پاتې نشي دا چې مړې باندې چاړه راخ کا مړې غوسه شو خرړار شو د ابراهيم عليه السلام شپاړه سنې یقین راغې اسماعیل می حلال خپای چتا کړه او سترګې پرانیسته چې ورته خو ګورم لګ او چې دا چې ورته وکړه چې ګوري ګډور اعلان دی حلال پروت ته اسماعیل عليه السلام ولا چړې ته بیا لاس کو چې دا ولې ما ته خو حکم د زوی د حلالولو شوی دا دې بچولې بیا په ورټوب کول چې بیا ورټوب کول نو الله فرمایي چې دغه وخت کې ما ورته आवाज وکړ وناديناه ان يا ابراهيم الله وی دغه وخت کې ما ورته आवाज وکړو چا ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه ک وسکیګه ما او ما خپکیګه سچ درته خوب کې ویلي شویو عادي پورا کړ ابراهيم عليه السلام رسول چې واقعا په امتحانو ابتلا وا خدای پکې کامیاب تاسو خیال راغی عزیزانو عرض دا بنیادی شی دی د قربانه دغه بیا معمول را روان دی د جناب رسول الله صلی الله علیه معمول را دغه ګډوره چې دې ځکه حلال شو علما وایي چې د دې ګډوري د غوخه درې حالت یا خدا چې دا ګډوره جبريل راوسته د جنت نه امتحان په وشه چې امتحان په وشه نو دا ګډوره واپس بیا جنت ته لاړ ځکه چې دا هغه ګډوره چې کوم د حابیل او د قابیل منځ کې مناظره شوه وا او د حابیل ګډو الله او چت کړو جنت ته په جنت کې پالل کېده د امتحان د پاره راغی واپس بیا جنت یو روایت ده یو دا دی چې د دې ګډوري غوخه ابراهيم عليه السلام مکه ته راوړ
او دای وچی کړي او ډېر وخت پورې بیا بیبي هاجره او دی سره خوړې ځکه چې د دې ګډوري خکر کافی زمانه پورې بیا په بیت الله شریف کې زوړل یو دار یو دادې چې په دې لار یو قافله تلا د بدوانو دا وخت هغه قافله والا وخړل علما وایي چې ترجیح زیاته دې خبره ته ده چې دا وخت و چې شي یو ټکی و د لوی اخترنا سیوا دا درې ورځې چې دیتا ایام تشریق وایي څه ورته وایي تشریق په عربي کې غوخه اوچولو ته وایي غوخه اوچولو ته تشریق وایي نو دې درې ورځو ته تشریق ځکه وایي چې پړومبای ورځې د لوی اختر کمه غوخه اوشي نو په دې وروسته درې ورځو کې به عربو بیا اوچولې او ثابت کال به بیا خوړې نو ځکه دې درې ورځو ته ایام تشریق وایي نو دا غوخه اوچې شوی وي او بیا کافی مده پورې تاسو خیال راغی قربانی ابتدا د آدم علی السلام د زامنو نشو او بیا اهم امتحان الله پاک په ابراهیم علیہ السلام اهم امتحان بیا الله پاک په ابراهیم علیہ السلام هغه امتحان د ابراهیم علیہ السلام الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان چې ابراهیم علیہ السلام ته ما په خوب کې وې چې قربانی وکړه او قربانی داسې وکړه چې دا زوی دی حلال کا د چې سار را پاسې ده زوی را وغوښتو او زوی ته وایي چې بچیا ما بیگا خوب لیدلې او خوب داسې دی چې زه تا حلالوم انی ارا فی المنام انی اذبحک ما په خوب کې ولیدل چې زه تا حلالوم اوس فنظر ماذا ترى بچیا تم وګوره چې ستا څه خیال دی څه ځای ته د دماغ رسی فکر وکړه او زوی ورته وایي چې زما پلار پیغمبر دی او د پیغمبر خوب چې دی هغه هم وحی وي ما څه کار دی چې زه به د پیغمبر د خوب متعلق سوچ کوم یا به فکر کوم د پیغمبر خوب کې به سوچ نه کې نه به فکر کې چې خوب دی نو هغه وحی ده او چې وحی ده نو ما ته بسر او چشم قبول ده زوی ورته وایي قال یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر اے پلارا چې سامر درته په خوب کې شوه دې فورا هغه کار دا اوس ان د لوی اختر ورځ دا د سبا ټه بچیا ما ته خو امر دا شوه چې دا زوی دې حلال کا نو تبسکه زبتا حلالو ما تبسکه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین ستجدنی زرد چې بیا به مو مال را پلارا ان شاء الله من الصابرین کله خدای رضا وشي نو استاد چړې لاندې به صبر تب مال आले او زب صبر کوم زب پلار خو ډېر زیات خوشاله چې ماشوم بچی ته وګوره او د پلار د